مسلمانو پرې باندې ځان پوه کا چې رب زمانه څه غواړي او بیا پر خپل ګریوان کې لږ نظر وکړه چې رب رانه څه غواړي ما هغه خبره سر ته رسولې ده او که نه ده. نه سهار چې ته کټ کې ډډې په ډډې کېږي نور چې دی نو دا راوخېږي ماشومانو په شانتې راپاسي او چېته چې کوم دی د وړو وړو په شانتې مخ لاس وینځي او بیا چې چي پیاله راوالي. هسې تا چې تر سوچ کړی دی چې رب کائنات د یوې سجدې په انکار سره شیطان مردود که نو سحر ما د څو سجدو نه انکار وکړه. 2 رکاته فرض دی او 2 رکاته ورسره سنت دي. په یو رکات کې 2 سجدې 4 رکاتونو کې 8 سجدې ولې دا د 8 سجدو نه انکار رانغی ولې تا چې درې زړه کې راسې ترک راغلی دی چې هغه الله چې کوم دی او سجده ګورې سحر مانځه کې خلک سجده چاته لګي الله ته لګي او د شیطان سجده چاته وه آدم علیه السلام ته وه نو آدم ته یې سجده ونه کړه یوه سجده یې ونه کړه او تر آدم رب ته چې کوم دی نو سجده سار ونه لګې 8 سجدو نه سار انکار وکړي. ماسپښین تا تر حی علی الصلاة حی علی الفلاح اواز چې کوم دی نو دا وشي هغه ټیم کې د ماسپښین 10 رکاتې ریخه نو د 20 سجدو نه ستا انکار راغی او که رانغی ستا دې زړه کې چېرته کې درد راغلی دی چې هغه رب په ما باندې چېرته عذاب رانولي او دغه شانتې مازدیګر شو مازدیګر 4 رکاته فرض دي د 8 سجدو نه هغې کې انکار راغی ماښام 15 رکاته دي د 10 سجدو نه هلته انکار راغی ماسخوتن چې دی نو 9 رکاته دي د 18 سجدو نه هلته کې انکار چې دی نو دا راغی او بیا یو ورځ هم نه دویمه ورځ هم نه 3 ورځې هم نه پوره چې کوم دی نو 8 ورځې او بیا 8مه ورځ باندې ته سپینو ټوپۍ راسې برې سټ باندې کېرې باجوړیانو په شان او بیا راشي وایي زه د ماسپښین مونځ چې دی نو دا ادا کومه. نو چرته کې تا پرې زړه کې را سوچ کړی دی چې دا رب زما سره څومره محسن دی ده خو چېرته هفته کې یو ورځ ما له رزق صرف رانه کړ دا خو چې کوم په کومه هوا باندې زه ساه راکاږم دا خو صرف هفته کې یو ورځ نه وه که نه دا کمې اوبه چې زه روزانه څکوم دا خو هفته کې یو ورځ ما ته نه دی میلاو شوي دا کم لباس چې کوم دی نو دا خو زه هفته کې یو ورځ نه اغوندم نو دې خبرو ته لږ سوچ کول پکار دي. په دې وجه شیطان او ابلیس یو پیره په لار باندې یو سړي سر روان دی او دا شیطان ګوري چې دا انسان مونځ کوي او که نه کوي ماسپښین مونځ دې سړي ونه که مازدیګر یې چې دی نو دا ونه که شیطان ورته وایي چې یاره زما او ستا لارې جدا دي زه انسان نه یم انساني شکل کې چې دی نو دا شیطان هم ته مې سې کولې ما یوه سجده آدم علیه السلام ته نه وه لګولې الله همیشه دپاره مردود کړم تا د آدم رب ته چې کوم دی نو ماسپښین سجدې ونه لګولې مازدیګر دې ونه لګولې ماښام ټیم چې دی نو دا قریب دی هسې نه چې ستا د وجې نه الله ما نور په مختلفو عذابونو کې چې کوم دی نو دا ونه وهي لہذا ستا لار جدا او زما لار چې دی نو دا جدا. لہذا الله پر قرآن کې مونږ ته د خپلې زندګۍ هغه اصول ښوولي دي دغه شانتې د جسم د استعمالولو طریقه کار الله مونږ ته ښوولی دی. نو انشاءالله ستاسو په دې جومات کې مولوي صاحب ناستې هر ټیم ماسپښین نه پس چې کوم دی هغه سبا سهاره پورې چې دی دلته کې ناستې او انشاءالله چاته به یې تر اوسه پورې دا انکار هم نه یې کړی چې زما سره ټیم نشته ما له قرآن مه راله زه تا ته قرآن چې دی نو دا نشم خوی او دا خبر هم دا تصور هم د ذهن نه وباسئ چې یاره دا قرآن ویل صرف د دې ماشومانو کار دی ولې دا سپینګیری چې کوم دی په د عبادت نه دی لازم د سپینګیري ته خو مونځ معاف نه دی که نه نو که دی د خپل مونځ طریقه یې زده کړي نو دا څه کفر دی ولې د سپینګیري ته روژه خو نه ده معاف ده ته خو ذکر چې کوم دی نو نه دی معاف تر څو پورې چې مړ نه وي تر هغه وخته پورې خو دا جسم د الله د رضا لپاره به ته استعمالی که نه نو بیا که سپینګیری دی که وړوکی دی راشي دی قرآن ته کېږي مولوي صاحب زه خو نه پوهېږم خو دې کې زما رب زما نه څه مطالبه کوي او د هغې سره سره بیا سړی د عزم وکړي دا اراده وکړي چې زما رب ما ته د سترګې د استعمال کومه طریقه ښیي انشاءالله زما سترګې به د هغې مطابق استعمالیږي دا په موږ باندې چې قسم قسم عذابونه دي که نه دا یو عذاب چې کوم دی په ناشنا ناشنا شکلونو کې تاسو ته پته شته را زموږ د سترګو زموږ د ژبې زموږ د غوږونو د غلط استعمال د وجې